داسې ګوره دې ته ښه دا ودرېږه یو څیز پرېږدو دا څیزونه څه دي طول مقامی دا څه شی دی 72.542 عرض مقامی بی دا څه شی دی 34.477 او میل نننی څه دی डी منفی 5.12 ٹھیک شو نا بس دقیقه کافی دا که جوړه ده اوس هغه زاویې ماویې راسي زاویې دا به اوس په کار راځي ښه اوس به پکې چلیږي دلته ګوره راشه دا د خدای قدرت سره دا زموږ ځمکه ده ټیک ده په دې ځای باندې ته دلته ولاړې ته مو ودرېږه ته کښېنه انقل دلته تا یو میټر لښته دی په ځمکه ښخه کړه وشوله اوس راشه دې سره 90 درجې زاویې جوړېږي که نه ښه دا تا ته معلوم دی چې دا څو درجې زاویه ده دا راته معلوم دی چې دا څومره دی یو ټیک ده اوس نور داسې وکړي چې دې ځای نه ښه بل راشه دې ځای باندې چې موږ دا لښته ځوړنده کړې ده د دې ځای عرض البلد څه دی 34.477 د دې 34.477 مطلب څه دی راشه موږ په دې کوم ځای وو پاکستان دا دی که نه لکه موږ په دې 34 یو که نه د دې مطلب دا دی چې د دې خط استوا نه موږ شمال طرف ته په 100 ډیګري یو په 34.477 لکه مثال په طور باندې داسې شو ټیک شوله دا خط استوا ده دا څه ده خط استوا صفر عرض البلد وشو دا صفر نو مونږ ټیک شو د دې ځای نه دا فاصله زمونږ زاویه‌یي فاصله څومره ده یو د قدمونو فاصله یې که نه هغه نه ټیک ده خو بیا د دوو طول البلد او منځ کې مختلف فرقونه دي عرض البلد که نه دغه نه خو دغه زاویه‌یي فاصله ده چې زمونږ د دې مقام او د خط استوا نه چې په مرکز د ځمکې 34 زاویې جوړېږي 34.477 دا مطلب دی په دې پوه شوئ د دې مطلب دا دی چې موږ د خط استوا نه څومره لرې یو 34.4 اوس راشه نن د نور میل څه دی میل الشمس منفی 5 د دې منفی 5.121 څه مطلب دی د دې مقصد دا دی که نه موږ ویلو چې عرض البلد شمالي به جمع حسابېږي او جنوبي به څه حسابېږي داسې میل د شمس چې خط استوا نه نور شمال طرف ته بره وي نو بیا به میل جمع حسابېږي او چې جنوب طرف ته وي بیا به څه حسابېږي نو گویا کې دا خط استوا ده او دا نور اوس د خط استوا نه په منفی 5.12 د دې ځای د پاسه پړقېږي پوه شوې بې او دا د دې خط استوا د پاسه ځای ټیک ده دا مونږ چې دا کومه لښته ځوړنده کړې ده دا د دې سنټور راس باره دا د خط استوا سنټور راس
ٹھیک ده دا د خیر انور وشوله دا نننۍ ورځ کې دا میل منفي راځي ٹھیک ده په دې کې لږ عمل هغه لږ نور کول غواړي موږ د نننۍ ورځې ټیم اول نه معلومو د دې شي ورځې معلومو چې د انور د خط استوا نه دی خوا راغلی او د 21 مارچ دی خوا راځي که نه نو مثلا د کم تاریخ هغه معلوم کو نن 7 مارچ دی که نه د 7 اپریل هغه وګوره 7 اپریل میل شمس وګوره دا چې اشاریه 9 دا دی که نه دغه به هم بیا راځو په دغې به معلومو ښه خو دا لږ د دې هغه ډېره اسانه ده دا منفي کې ډېرې نه راځي نو اوس راشه نور خو دلته نه دی تللی دی که نه 7 اپریل دی بالفرض ده نو ګویا دا خط استوا ده دا صفر عرض البلد او په دې ځای باندې دلته نور به راولاړ دی دې ځای باندې نور څه کوي خپلې شعاګانې ورکوي په 7 اشاریه نه چې اشاریه 9 7 9 په دې ځای باندې دی که نه پوه شوې پې اوس ګوره زه د دې ځای نه دغه دروازې پورې لاړم 34 قدمونه مې واخیستل ٹھیک ده بیا 6 قدمه را دېخوا شوم ٹھیک ده د دې ځای نه چې دا 6 قدمه زه بیا را دېخوا شوم اوس چې په کوم ځای ولاړ یم د هغې پورې څو قدمونه جوړ شول ها نه د دې ځای نه دا دروازه 34 قدمه ده او زه د 34 نه 6 قدمه کم لاړم نو 28 شو که نه ٹھیک ده ګوره د دې ځای نه د دې ځای پورې زاویه‌یي فاصله څومره ده 34.47 او د دې ځای نه د دې ځای پورې فاصله څومره ده 9.7 نو د دې نه به دا اوس دا به څومره شي دا به څومره شي نو د دې ټوټل نه 34.477 نه به څه منفي کړو 6.979 دا به دې منفي کړو که نه منفي که دې تو 27.498 وشوله یعنې ګویا کې اوس په دې ټایم کې چې دا 7 اپریلي ښه زمونږ او د نور په مینځ کې څومره فاصله ده 27.498 د خط استوا نه مو دا وه که نه او دا خط استوا نه دی دوره دې خوا دی نو مونږ ته دوره نږدې دی که نه که بلکل دې ځای له راغی بیا خو به دی هم په 34.477 خو دی صرف دې پورې راغلی دا ټوټل نه به دا منفي کړو که نه نو معلومه به شي چې زمونږ د نور په مینځ کې فاصله هغه څومره ده پوه شوې په دې قصه باندې اوس راشه دې ته به ښه غوږ دا څیزونه لږ ډېر ضروري دي دا مونږ ټول ویلی وو د دې صفر نه د 34 پورې چې دا زمونږ څه دی عرض البلد عرض البلد مونږ په څه سره ظاهره په 20 سره ٹھیک ده د دې ځای نه تر دې ځای پورې دا د نور څه شی دی میل دی میل مونږ په څه سره ظاهره په ډي سره ٹھیک ده نو د دې ټول بي نه چې دا ډي منفي کې د بي نه دې څه منفي کو ډي دې منفي کو نو زمونږ او د نور په مینځ کې هغه زاویه‌یي فاصله به معلومه شي که نه ٹھیک ده اوس راشه ګوره دا بالفرض زمونږ هغه لخته وه یا مثال لږه یې اوږده کړه په دې ځای پورې وه وشوله بس دقه ده نو دې مطلب داسې
دا رڼاګانې خورئ که ټیک ده نو ګوره دا دې ځای پورې زمونږ هغه لښته وه ټیک ده نو دلته وګوره دا بره زمونږ سمت الراس او دا د نور شوا ده که نه نو دا زاویه زمونږ سره څو ده اوس دا یې اډو وایم چې 27 وایي دا ګوره هر ټایم جدا جدا کېدی شي که نه نو د دې 27.498 دا خو نن د 7 تاریخ دی که نه اوس سبا بله نو څه وبه ټولې شي سپای دا قاعده ولیکه وایي دا د بي منفي ډي دا څه شی ده بي منفي ډي دا څه ده بي منفي ډي خبره ختمه شوه که نه اوس چې صحیح جواب ده ځان دې ګوري خو دا زموږ سره څه شوه بي منفي ټیک ده دا بیا په زاویه چې که ته په هر ځای کې قوس اخلي خو دقه یو شي ټیک ده لکه مثال په طور او وړوکی ډي څه شو دا زاویه ده مثلا د 50 ده د 55 ده څو ده نو دا ته په دلته هم دا که 55 شي که دا ته د په عرش مولا کې اخلي هم به که 55 شي ټیک شو په هر ځای کې به دقه وي ټیک ده چې څومره دا قوس چې دا څومره درجو دی دې به دا قوس وي دا به وي دې پسې ځه نو چې د کوم ځای پورې ځې هلته ناپ کې نو دا به د دقه 55 وي بره داسې نو چې دلته د څومره وه دا خو دا کرښه مونږ نیغه نه ده والي که نه نو ودرېږه ښه کږه شوه ګوره ټیک شو دا شو دا دلته معلوم وکړه دې طرف یې معلوم وشه یو شی دی ښه دا مې وکتله دا و پکس د 60 څومره وه د 60 پکس د 60 ده ټیک ده د دې نه پسې غټ ډي راوړه دلته یې وګورم به د 60 هلته یې وګورم به نو د عرش مولا پورې زه دا به د څومره دا به د 60 وي نو که دا قوس دی که دا دی که دا دی که دا دی که هر څو دی دا څو زاویې ده 60 ټیک ده نو دا ګوره دا تې د دې ټوټل نه چې دا منفي شو نو دا قوس زموږ سره د څومره راغی بالفرض دغه بي منفي ډي راغی که نه لکه بالفرض په دې کې موږ په دې کې دلته موږ وي څو راغی 27.498 راغی که نه نو چې دا 27.498 دا بي منفي ډي دی څه شی دی بي منفي نو دا زاویه هم بي منفي ډي ده که نه نه پوهېږي پوه شوې اوس راځي موږ یو زاویه ویلې وه رأسي زاویې څه نو ویلې چې دا به د یو بل په پشت باندې جوړي او خطوط په خطوط مستقیمه او یو سره به مشترک وي بل به پکې مشترک شي ټیک شوله
نو دا دواړه زاویې به برابر وي که دا د 30 ده نو دا مونږ د صحیح په پټو سترګو چې یو دې معلوم وکړه وایي دا رأسي زاویه دی برابر ده نو چې دا بي منفي ډي شو دا شو عادي چې راغلی ده که نه نو دا ځای څه شو دا معلومه شو که نه په دې مثلث کې تا د څو څیزونه معلوم شول 3 یو دا معلوم دی یو دا 1 میټر یو دا اوس دا نه معلوم کړه پوه شوې اوس یې ګوره دا داسې معلوم د دې دپاره مونږ هغه نسبتونه چې ویلو په ساین چې معلومو نو ساین تیټا برابر وه د متصله بټه وتر که متقابله وه متقابله بټه وتر نو متقابله خو موږ ته معلومه نه ده که نه وتر هم نه دی معلوم نو په دې نه کېږي کاز برابر وه د متصله بټه نو چې په متصله معلومو متصله موږ ته مخکې نه معلومه ده وتر نامعلوم دی متقابله خو په ګډو رام نه ده دلته خو متقابله سایه اصلي ده که نه دا سورې به سایه اصلي وي که نه چې دی نصف النهار باندې دی په 10 باندې معلومو 10 وه متقابله بټه متصله متصله معلومه ده متقابله نامعلومه ده زاویه معلومه ده زاویه هم څه ده نو 10 زاویه چې موږ ته معلومه ده څه ده نه بي منفي ډي ډایرکټ قاعده لګو نه نه 27 من لګېلا ودرېږه بي منفي دا برابر ده د متصله بټه متقابله ده که نه متقابله بټه متصله ها متقابله زموږ سره دی دلته څه شی سایه اصلي ده که نه نو وایه سایه اصلي څه شی بټه د میټرو کې کار کو 1 میټر څه شی شو 1 میټر د چې روانه وته د بټې نه لاندې چې ایږي که نه د هیڅ حیثیت بټې لاندې چې ایږي که نه د هیڅ شی ٹھیک شولا نو ګویا کې اړوشته نه نو قاعده را سره جوړه شو که نه وایا سایه اصلي برابر ده د 10 بي منفي دا قاعده شو چلو بس د دنیا په تخته په هر ځای کې سایه اصلي چې معلومه نو عرض البلد روباسا میلو شمس روباسا هغه نه منفي کو 10 روباسا دا سایه اصلي ها بیا به تینا ختمه بیا به دې خو راغلی لکه د مازیګر په ټایم کې به مونږ دا یو لخت دوه مثله به جمع کوو که نه نو هلته به ورسره بیا 2 جمع کوو هغې چې راشو بیا ورته د هغې ښه اندازه ولګي ټیک ده که ته په 1 میټر کې 100 سینټي میټر وي نو چې څه شی ته بیا روول بیا وله په 100 کې ضرب ورکړه تا سره خو چې راوځي سایه اصلي په میټرو کې به راوځي نو چې په 100 کې وله ضرب ورکړي نو په سینټي میټرو کې به شي که نه سره څه شو دا وچیږي بیا چې دا سر پې نه وي که نه دا نور نرم دی په دې پوه شوې هغه اثبات د دې قیدي مو شو که نه چې دا طریقه ده پوه شوې بیا اوس راځه ښه اوس سایه اصلي به دې معلومو اوس یو څیز بل دا سایه اصلي معلومه کړو چې بیا دې منفي عرض البلد والا راشو ښه سایه اصلي 10 بي څه شی دی 24.47 منفي ډي څه شی 7 اپریل والا 6.97
وشولا سایه اصلي برابر ده د دې نه دا عمل بي کتو 10 27.498 اوس د دې 10 وباسه نو استلې دې 0.2 میټر که لخت 1 میټري نو سایه اصلي به په 7 اپریل نیم میټري اشاریه 5 ده کنه دا به نیم میټري نه برابر روزانه کمی سیوا کی چې سوره دلته ګرمي کیږي نو دومره سیوا کیږي چې سوره یخني کیږي دوره نه دا سایه اصلي چې بالکل نور سر راورسي منځ نشي راورسي دقیق د دې چې موږ ته دا ښیي که نه دا سایه اصلي دا په هغه ټایم کې دی چې بالکل هغه نصف النهار یعنې ستا په سمت الراس باندې د نور مرکز ولاړ وي د نور مرکز چې وي ولاړ ټیک ده که دا په سنټي میټرو کې کېږو زه په 100 کې ولا ضرب ورکړو دله په 100 کې ضرب ورکړه 1.183 نه 1.10 نه دې 0.5 دیوله باون سینټي میټر د 1 میټر لخته سایه اصلي به څو وي 52 سینټي میټر وي پوه شوې په دې څه دقه لبه ده نو ښه اوس راشه بل څیز له دا خو مونږ د کم وخت د کم ورځې هغه سایه اصلي معلومه کړه د څه شي د 7 اپریل که نه اوس راشه اوس بل څیز معلوموم ښه نور استاذ دلته نه دی کومو دا د ټول کال دوی ایستلي دي معیاري که نه او دا د کال ټول کال لپاره د ټول پاکستان لپاره دوی دا یو نه دا نه بدلېږي بالکل دا یو په قاعده ایستلي خو دا دقه دي لکه میلو شمس چې دی که نه دا د پاکستان دا د ټولې دنیا لپاره دقه دی په دنیا په مخ چې په کوم ځای کې په دې ورځ باندې راوباسي نو میلو شمس په دی د دې مطلب دا دی چې د انور په اوس په جنوبي طرف په 5.121 ارض البلد د پاسه ولاړ دی پوه شوې نو که د دنیا په هر ځای کې ته یې نور خوند ته دی نه دا به دقه دا چې دی د عرض البلد دا به د مقام سره بدلیږي طول البلد به د مقام سره بدلیږي طول البلد معیاري به د ملک سره بدلیږي بیا معیاري د ملک سره بدلیږي نور د مقام نو ګورې دا د مقام سره بدلیږي دا د ورځ سره بدلیږي او زاویه شمس د وخت سره بدلیږي دا څه سره بدلیږي د وخت سره د زاویه شمس موږ راوباسو دا به راوباسي دا به صرف د مازدیګر راوباسي نو ټول پیکس ها چې دا موږ د کتاب نو وسولې دا موږ په خپل پریکټیکل راوګاو څنګه پریکټیکل اوس مثال کې طول البلد دا میلو شمس په دغه شی زموږ معلومیږي کنه په آلاتو اسی خدا نشي معلومه دقیق معنی معلومیږي پوه شوې او اسی هم هغه معلومیږي په خط استوا باندې ته یې کنه نو د عین نصف النهار په ټیم کې طبيعه د نور هغه دغه وګوره چې د زموږ نه هغه سور هغه کدي خیال کړی بل شپه موږ سپنګمای پکې وکړه نو اقزاوی معلومه ٹھیک ده په دقیق ښه اوس بل څیز
هغه دا خو د هغې ورځو دپاره هغه اصلي معلومولو چې کله نور د خدای په حکم باندې د خط استوا نه شمال طرف ته راغلی دا ډېره اسانه ده ځکه خو دغه یو شی دی که نه اوس چې دا نور چې دی دی د خط استوا نه جنوب طرف ته نو بیا به څه کوې وایي بیا به هم دقه چل کوو خو بیا به پکې یو منفي شیوا راځي هغه داسې دا زموږ خط استوا ده دا څه ده موږ دې په څو یو 4 او نور چې دی دی د خط استوا نه جنوب طرف ته دی چېرته دی دلته پړقېږي او نن د ده میل څه دی منفي 5.1 دې منفي 5.121 مطلب څه دی چې د خط استوا نه دی دوره زاویې فاصله باندې دی ټیک شوله نو مونږ چې هغه اوس دې ځای نه دی په مونږ اوس په هغه سوری لږ وګدي که نه ټیک ده نو دې ځای نه راباندې رڼاګانې راپرېږدي نو داسې دا یو مثلث جوړوي که نه ټیک شوله نو مونږ خو د دې دپاره دا چې معلوموله نو چې دې خوا و نو دا ټوټل نه مو دا چې سوره دې خوا انتې منفي کړه که نه اوس څه دا شوه او څه دا شوه نو دې سره به دا جمع وکړو که نه دې سره به څه وکړو دا جمع وکړو نو موږ ته به هغه بي منفي ډي به راته معلوم شي یا اوس داسې وکړه بي جمع ډي دا د عرض البلد بي دی که نه او دا د څه شی دی دا جمع ده ټیک شوله خو قاعده داسې نه وي ښه قاعده کلي وي قاعده څه وي کلي وي هلکه چې نور د خط استوا نه شمال طرف دی جو بي منفي ډي چې نور د خط استوا نه جنوب طرف دی نو بي جمع ډي یو خبره وکړه که نه بلکل یو هم پدې کېږي څه کېږي یو دقه بي منفي ډي اوس مه راغله ځکه هغه ډي خو منفي دی که نه نو داسې وکړه منفي هغه ډي لکه میل چې دی نو خو منفي دی که نه نو منفي ورسره مو ولیکه نو هغه بي منفي ډي راغی که نه پوه مې نه شو بي منفي ډي خو دا ډي خو منفي دی وشو داسې وکړه بي منفي ډي ځکه ډي خو زموږ سره منفي دی که نه نو بي منفي ډي پوه شو هغه د دې خو منفي و ځکه جنوب طرف ته دی نو هغه علامت یې پرې کوم ځکه میل چې جنوب طرف ته نو خو حسابېږي منفي که نه او دا ورسره مینه دا یې خپل علامه ده ټیک ده بیا مونږ یو خبره بله کړې وه منفي چې د منفي سره ضرب وکړو څه دی جو خو بیا پلس شو دواړه ټیک ده یا داسې وکړه ګوره نننی بي ولیکه تو په هغه کې هغه دلته بل شی شو دا دی ښه بي ولیکه 34.4 منفي مه لګوه منفي تیر لرې کړه جمع ډي اوس دې نه هغه منفي د منفي سره ضرب وخوړ ختمه شو جمع شوه که نه نو ډي ولګوه 5.121 جمع 5.121 نو څه دې راغی 45.598 پوهېږې بې داسې وکړه اوس بې له سر نه که ښه دقه دا قاعده وکړي دقه شانتې دا کیلکولیټر په خپله د دې شي هغه ما تاسو ته ویلي دی حافظ دی دی ټیک ده یاد کړي نو دی به هغه ټول عمل به هم وکړي او هغه منفي به د منفي سره هم ضرب کړي او هم د هغې سره وښي نو ولیکه 34.477 بیا ولیکه
منفي ٹھیک ده او دا بل منفي ډي ولیکا ولې لیکما ډایرکټ دي خود دې یو علامه نه بعد چې بل علامه و انسان لګي نو دا بل علامه و انسان بریکټ کې باندې کا دا څنګه بریکټ کې باندې چې عمل دې صحیح وشي نو په دې 34.477 پسې جوړ ک بریکټ شته بیا ولیکه منفي بیا پسې ولیکه 5.121 بریکټ باندې وشو اوس په مساوي بٹن کو تکیه دو اقا 34.5 39.5 پوش نو شی یو ده خو کوته چې جنوب طرف ته بیا بی جمع ډی ال او شمال طرف ته بی منفي ډی ال نو بیا فرق لګراږي کنه ما حاصله کې فرق نشته خو په قاعده کې خو فرق راغی کنه قاعده یو پکاري نو بس یو قاعده ده چې بی منفي ډی که ډی وس جمع جو جمع ده او که منفي جو منفي ده په دې خبره پوه شئ علامت راوړنه په بریکټ کې وسره بندول ٹھیک ده او دا د یو سره چې په بریکټ کې را بند کو بی منفي او هغه ټول شی ولي که ځکه هم دقه ده کنه منفي پکې ده کنه نو منفي 5.121 په دې پوه شئ نو مونږ ته چې د دې بی منفي ډي نه مونږ ته دا زاویه معلومه شو کنه دا د دقې دپاره ګویا کې څه وګرځېده قاعده بی منفي ډي نو اصل کې دا زاویه چې دا یو معلومه شوه دا یو بی منفي ډي دا شو ٹھیک ده اوس که دې له ته نومونه ورکې ډي او دې لور له نوم ورکې بي نو وای دا او دا ځان یو مثلث دی که نه وای دا بی ډي خط چې دی دا برابر دی د بی منفي ډي او دا بی منفي ډي اوس دلته بل دې زاویې له ته ځان له نوم ورکه مثلا سی دې له څه ورکه سی او دې زاویې له ورکه ډي او سی وای د ډي راسي زاویه ده نو برابر دي کنه نو چې نو ګوره او بی منفي ډي برابر دی د سی او سی راسي زاویه چې ده دا برابر ده د ډي دل ډي کو اف ولا ورګه ٹھیک شو لا دا برابر ده د اف نو چې بی منفي ډي برابر دی د سی او سی برابر دی د سی خو جو سی دی کنه سی برابر دی د اف نو بی منفي ډي برابر د اف شو کنه دوست کا دوست بھی دوست ٹھیک ہے کل آ با و کل با جا نو فکل آ جا ٹھیک شو لا دا آ شو دا با شو او دا جا شو نو کل آ با او دا با دی کنه و کل با جا نو فکل آ جا وشو معلومه شو تی او دا راسی زاوی دی دوړه برابر دي که صغرا کبرې ته پسې ورسي جمعه نه سي جمعه ته پسې راسی زاوی دی دوړه برابر دي دې وجود دا غولي کوم خیر دی څنګه دا لیکم څه شي راسی زاوی دا پری دی دا بی من پیډي صرف دا ولي کی ټیک ټیک نه دي سیم ټیک ټیک دا هو به کې سیم نه دا هو قاعده ده کنه دا خو بیا د یو وخت لپاره دی کنه او دا قاعده ده دا چې مونږ هلته لګون په 10 چې روباسو نو 10 بی من پی ډي ور روباسو یا اگر 10 ته نه روباسو 10 39.5 نو 8 کو لګي ٹھیک ده او دا کې جو په یو ځای کیلکولیټر بدل بیا په یو ځای حل کړي سنه دماغ ته پرې وته دین موږ ته څه شی معلوم شو سایه اصلي دین څه معلوم شو په مثلث کې دا شی معلومو چې 1 میټر دی دا معلومو چې 90 ډیګري دا اوس درېمو پکار دی کنه نور خاص نه معلومیږي
دا سایه اصلي خو معلومو چې یو بل شی راته هم معلومي نو دا نوم په دې جوګاړ سره معلومه کړه چې دا به دا یو جوګاړ معلومه شو نو درې معلوم شو په مثلث کې اوس سایه اصلي معلومولی شو که نه دارې کې معلومولی شو ٹھیک ده نو سایه اصلي نو معلومه کړه په 10 تیٹا برابر ہے متقابلہ بٹا متصلہ په دغه مساوات یاره چې پاک مساوات معلومونه نو باقاعده قاعده را سره دي جوړه شو څه جوړه شو یو قاعده را سره دي جوړه شو ٹھیک شو لا دقه قاعده به اوس پریدونه وایو بچ سایه اصلي برابر ده د 10 بی 10 تیټا نه تیټا په ځای خدا را لګا نه بی من بی بی بس دا عمر لا دقه به یاد ساتي په دې بوش په دې ټول عبارت کې دا قصه ده بدل دی سره د شکل عمر ٹھیک ده دا وایو کو و به عمر ځان سیز دقه ده خو دا صرف دا کړي کنه چې دا چې دا کوم نقشه جوړه کړي نه نو دا نمونه به وګي ګډوډ کړي ځان به خپل نمونه ورکړه هغه بس کړي خپل نمونه ورکړي وشوله اوس د دې نه بعد راشه